یو کس تپوس کړی دی په انجکشن او په ډریپ باندې روژه ماتیږي او که نه. اکثر علما وایي چې نه ماتیږي، خو بعضې وایي چې ماتیږي، نو احتیاط نه پکار دی. یو کس تپوس کړی دی چې پیغمبر علیه السلام وایي 100 رکعاته تراویح نه دي کړي، نو بیا دا 100 رکعاته د کوم ځای نه راغلل او 8 رکعاته کول څنګه دي؟ کوم سړی چې وایي دا دروغ وایي غول خوري. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي دی او داسې وسره ناس پاس دی چې پیغمبر علیه السلام به د لاس د ابوبکر صدیق او عمر نیولی او دا به فرمایل هما وزیرای فی الدنیا والآخره، دا دواړه زما وزیران دي په دنیا کې په آخر کې، او موږ به په ورځ د قیامت د قبر نه داسې پاسو لکه څنګه چې اوسي. او دغه کس 100 رکعاته تراویح باندې د هغه زمانې ټول خلک جمع کوي په مسجد نبوي کې کېږي، نو دته پته نه وه چې دا تراویح 8 دي که 6 دي. 8 رکعاته چې دي هغه تهجد لمونځ دی. هغه بخاري شریف کې حدیث دی. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په رمضان او غیر رمضان کې 8 رکعاته کړي دي چې کله ما څخه راغلی دی. رمضان او غیر رمضان دواړه ټکي کوي او غیر رمضان کې تراویح نه، هغه تهجد وي. نو مطلب دا دی چې تهجد پیغمبر علیه السلام په روژه کې او په غیر روژه کې 8 رکعاته کړي دي. دا د ام المؤمنین روایت دی. اگر که د عبد الله ابن عباس سے روایت په همدغه بخاری کې تهجد مبارک دی 12 رکعاته په هغې کې ذکر دی. ثم رکعتین دا شپږ ځله فرمایلی، او شپږ ځله چې 2 رکعاته شو نو څو شول؟ 12 شو. بهرحال هغه د تهجد مبارک دی، دا غلط فهمي ده. او تراویح بیا لمونځ دی، دې ته قیام رمضان وایي، او تهجد بیا لمونځ دی، دې ته قیام اللیل وایي. قیام اللیل 8 رکعاته دي او تراویح 6 رکعاته دي. حضرت عمر رضی الله عنه چې کړي دغه وخت کې ډېر ګڼ شمېر صحابه موجود وو. یو صحابي چې به کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شریعت خلاف لیده او قتل به انکار به کول. که څوک وایي چې عمر صاحب نه خلک ریدل ځکه کش نه کول، دا دروغ وایي. دین په معامله کې د شریعت په معامله کې به ادنا صحابي هغه به ودرېدو. یو ځل عمر صاحب په منبر ناستو، داسې لویه جمع وه، خلکو ته وی کینئ اسمعوا واطیعوا، زه خبره کوم دا واورئ او منئ. یو سړی په هغه جمع کې پاڅېدو، وی لا نسمع ولا نطیع، نه ستا خبره اورو نه منو. عمر صاحب ورته وایي چې ولې؟ وایي چې ستا بدن باندې چې کوم دی نو دا نوي جوړه د 2 څادرونه دي، موږ ته د یو راکړی دی، خپله د 2 اچولي دي. دا د عدل خلاف وه. اعتراض یې په کولو. دا اعتراض په یو ادنا کس کولی شي، او چې د 8 په ځای باندې 6 رکعاته کوي، نو دا اعتراض پې څوک نشي کولی. موطا مالک کې حدیث موجود دی 6 رکعاته. نو که چېرې 6 رکعاته حضرت عمر صاحب ورته ووایي چې دا دویم څادر زما نه دی، زما هم یو دی، زه خلیفه و امیر المؤمنینو، خو زما یو دی. دا بل عبدالله ابن عمر سے پاسې دو هغه خپله وایي زه د دې جواب زه ورکوم، پلار مې نه، ځکه چې سړی د خپل ځان نه دفاع کوي، نو هر یو سړی کوي. هغه وایي چې دا یو څادر زما او امیر المؤمنین ته ما نوی څادر ورکو، ما وایي چې د هغه جوړه پوره شي، ما خپله برخه څادر ورکړی دی، دا هغه زیاتې نه دی کړی په مال. هغه کس کېناستو ویل اوس وایه الان نسمع ونطیع، اوس چې څه خبره کوي هغه اورو منو یې. نو بیا به تراویح څنګه خلکو انکار پې نه کول، چا پې انکار نه دی کړی. حضرت عمر فاروق په ابی ابن کعب رضی الله عنه پسې خلک درولی 6 رکعاته یې کړي. امام ابو حنیفه سے وایي 6 رکعاته دي، امام مالک سے وایي 6 رکعاته دي، امام شافعي سے وایي 6 رکعاته دي، امام احمد ابن حنبل سے وایي 6 رکعاته. ته د کوم یو امام په مذهب چې ته وایې چې 8 رکعاته دي؟ یو کس وایي چې د جمعې د لمونځ دپاره مې غسل کولو، ما ته پته نه وه، غسل دوران کې ما په خوله کې اوبه واچول، نو غړغړه مې وکړه، نو آیا دې سره روژه ماته شو که نه؟ نو غړغړه خو دغسې کول نه دي پکار، جنابت نه غړغړه کول پکار دي. خو که چېرې ستا د غړغړې سره اوبه د مستونې نه ښکته شوي، مرۍ نه تېرې شوي، بیا د روژه ماته ده، روژه خورمه، دا روژه م سر ته ورسو، بله به د دې په ځای کې یو روژه نیسي قضا. او که چېرې تېرې شوي ني غړغړه دې کړي، نو دې سره روژه نه ماتېږي. او په روژه کې غړغړه کول نه دي پکار، ځکه چې بې احتیاطي کېږي، دې کې اوبه تېرېدی شي. یو کس وایي چې د تراویح لمونځ سړی وکړي او وتر وشي، د هغې نه پس تهجد کوي، نو څنګه دي کولی شي؟ چا تپوس کړی دی چې د ماسخوتن نه پس 2 رکعاته نفل په ناستې کول پکار دي که په ولاړې باندې؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو حدیث مبارک کې په ناستې باندې ثابت دی، په ناستې کولی شي،
خو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هر یو سنت ته قتل پکار دی. دا په آخر عمر کې کړی دی، په آخر عمر کې. نو چې ستا عمر مخیر وي نو بیا کوه چې تا هلک نو په ناستې خوند نه کوي، به ولاړې کوه نه. یو کس وایي چې زنانه د انسان د پختۍ نه پیدا شوي ده. ما د یو عالم نه اورېدلي چې ښځه هم د خاورې نه پیدا شوي ده. دې وضاحت وکړه کومه زنانه چې د انسان د پختۍ نه پیدا شوي، هغه انسان نه مراد آدم علیه السلام دی او زنانه مراد حوا بیبي ده. چې کله آدم علیه السلام الله جل شانه د خاورې د خټې نه جوړ کو، بیا د هغه د پختۍ نه حوا بیبي پیدا شو. الله جل شانه هر څه باندې قادر دی، هغه هر څه کولی شي. او نور عام زنانه چې کوم دی نو هغه په همدغه طریقه راځي چې څنګه نور انسانان راځي. او چېرته چې د انسان د پیدایش د ښځې او د سړي د خاورې نه تذکره ده، نو د هغې مطلب دا دی چې کوم اساس کې چې انسان د هغې نه په رحم مادر کې جوړیږي، دا اساس کې د وینې نه جوړیږي، او دا وینه د خوراک څښاک ته جوړیږي، او دا خوراک څښاک د انسان ټول له ځمکې نه او د خاورې نه راوتی دی. یو کس وایي چې د دې جینکو دا نومونه کې خل څنګه دي؟ د دې معنی څه دي؟ لینا، ائمه او حیات. لینا د دې معنا د نرمه، او ائمه دا د امام جمع ده، مقتدا او پیشوا، او حیات د دې معنا د ژوند. دا نومونه کې ښوی شي، خو ډېر خوندور نومونه دي. باقي ستا خوښه ده چې کېدی نو کې ښوی شي. وایي په رمضان کې مسواک کول ټیک دي او که نه؟ او رمضان کې مسواک کول جایز دي. امام شافعي صاحب وایي ماسپښین نه پسې نشي کولی. امام ابو حنیفه رحمه الله وایي چې سهار نه واله تر ماښامه پورې ماضي پورې مسواک کولی شي. مسواک سنت دی، دا اودس سره کولی شي. یو کس وایي چې په رمضان کې په سترګه یا غوږ کې دوايي اچول څنګه دي، او عطر او رانجه لګول څنګه دي؟ عطر او رانجه لګولی شي، او دغه دوايي نه اجتناب پکار دی. دا دوايي اچول چې دي د لور دپاره کنزه نوم کې خل څنګه دي؟ کنز خزانه ته وایي، کنزه نوم یعنی مکروه نه دی، ګناه نشته دی. یو کس وایي چې د ختم نه یو ورځ نه مخکې بعضې خلک د ختم دپاره خلکو نه پیسې اخلي، په هغې مټایي اخلي او د ختم په موقع باندې ورکوي. چې د کوم سړي خوښه نه وي هغه نه پیسې اخیستل نه دي پکار. او کله سړی د ملامت نه ورکوي، ځکه چې دې ټولو ورکړي دي چې زه نه ورکوم نه بد ښکارم، حالانکې سړی نه غواړي یا غریب وي، نو دا کار کول نه دي پکار. په ختم کې مټیایي راوړو ته هېڅ ضرورت نشته. وایي نابالغه پسې تراویح کول او ختم د قرآن کول څنګه دي؟ چې کله عقل وي بلوغ ته نه دی رسېدلی، نو بعضې وایي سره د کراهته جایز دي، خو پکار نه ده، بالغ پسې کول پکار ده. وایي مړي ته د عود و لوګې ورکولی کېږي، او دا ما اورېدلی دي چې د عود و لوګې دې سره جنات او پریان هم د کور نه وځي. آیا دا خبره درسته ده؟ جنات او شیاطین هغه ځای کې ډېر وي چې کوم ځای کې بدبویي وي، او چې کوم ځای خوشبویي وي هلته فرښتې ډېرې راځي. باقي دا راته پته نشته دی چې جنات دې سره وځي. یو کس وایي چې زما ښځې سره یو توله سره زر و، هغه سره زر ورته پلار ورکړي وو، بیا په ما باندې قرض و، هغه مونږ خرڅ کړل. د هغې نه وروسته ما سره پیسې راغلې، د هغې په بدله کې ما ورته 3 تولې سونه واخېسته. په دې 3 تولې سونې باندې زکات شته او که نه؟ که صرف دغه 3 تولې وي، دې سره نور څه نه نو زکات پې نشته. وایي زه خپلې ښځې سره عمرې ته روان یم، او ما سره زما خینې هم عمرې ته ځي، هغه کونډه ده. آیا دا ما سره تلی شي؟ نشي تلی، ځکه چې ته د خپلې خینې دپاره محرم نه، او محرم چې زنانه سره نه بیا نشي. وایي مونږ په فیکټرۍ کې 2 پارټنران یو، یو کس کار سنبالی او دویم په فیکټرۍ کې نه وي. چې کوم سړی په کار باندې موجود وي، د فیکټرۍ د مشترکه حساب نه تنخواه اخیستی شي او که نه. دا خبره د عقد سره ده. که عقد په دې باندې سر کې خبره شوي وي، لوز شوی وي چې کوم ته به دلته یا ته به تنخواه مخلی، نو هغه کېدی شي. او که چېرې دا خبره نه شي او مال تقسیمیږي نه، په نو بیا نشي اخیستی. وایي په زرو باندې زکات به په قیمت خرید وي، قیمت فروخت باندې به وي. نو په زرو باندې زکات چې کله زکات وباسي، د هغه ورځې د قیمت حساب دی، د هغه ورځې. مثلا تا توله اخیستې وه په 60,000 باندې، او اوس توله ده په 2,20,000 باندې، نو د نن زمانې په حساب سره به زکات ورکړي.
یو کس ګڼ تپوسونه کړي دي وای په رمضان کې ټوت پیسټ کول څنګه دي؟ دا نه دی ټیک. خوله کې اوبه اچولی شي، د اودس په وخت کې مسواک کولی شي، لیکن ټوت پیسټ نه. دا مکروه دی، که تیر شو نو روژه ورسره ماتېږي. او مسواک مکروه نه دی، هغه مستحب دی. بل تپوس یې کړی په رمضان کې رانجه اچول څنګه دي؟ جایز دي، رانجه اچولی شي. بل تپوس یې کړی دی چې عطر او خوشبو لګول څنګه دي؟ جایز دي. خو خوشبو د اگربتی د دې نه اجتناب پکار دی. که اگربتی سړی لوګي والا شي، اود لوګي، اگربتی لوګي او هغې سره ودرېږي او دغه لوګي راکاږي، نو دې سره روژه ماتېږي. او که دا لوګي ختم شوی وي، بل ځای کې لګېدلی وي او صرف بوی وي، نو بیا یې روژه نه ماتېږي. خو احتیاط پکار دی د هغې نه، دغسې عطر لګولی شي. بل تپوس یې کړی دی چې د چا د دمې بیماري وي او د سا تکلیف وي، ورته هغه ماشین باندې هغه سا په بره باندې راکاږي، دا استعمالولی شي که نه؟ که هغې کې دوایي او ذرات د دوایي دن نزي د مرۍ نه ښکته کېږي، نو دا استعمالول ټیک نه. یو کس وایي چې په رمضان کې صلات وتر جمع سره کول لا ضروري دي او ضروري دي. په رمضان کې جمع سره کول پکار دي، ثواب دی او سنت طریقه ده. بل تپوس یې کړی دی چې په کور کې د جمع سره تراویح کول څنګه دي؟ په کور کې د جمع سره که ختم څوک کوي قرآن پاک، نو هغه تراویح کول جایز دي، ځکه چې ختم دغسې نشي کېدی. او که صرف د جمع دپاره یې کوي، نو لکه څنګه چې نوره جمع فرض مونځ په کور کې نشته، نو تراویح خو د هغې نه کمه حکم لري، د هغې هم نشته. بل تپوس یې کړی دی چې سرسایه فطرانه ادا کولو دپاره کوم کس صاحب نصاب وي چې چا سره د 52 تولې چاندي په مقدار باندې نقد روپۍ یا زر یا بل یو شی، کپڑے، سامان تجارت یا ځمکه سیوایي پرتی، نو دا صاحب نصاب دی او په ده باندې سرسایه شته، دی به ورکوي او دی د بل نه نشي اخیستی. یو کس تپوس کړی چې زنانه سره 3 تولې سره زر دي او خاوند هره میاشت د اخراجاتو دپاره دی ته 2000 روپۍ ورکوي، چې په هغې کې بعضې رقم بچ کېږي دې سره، په دې باندې زکات شته او که نه؟ او په دې زکات شته، ځکه چې پیسې د دې 3 تولو سره یو ځای کې، نو بیا به د سره زره پیسو ته واړې، نو هغې نه دومره پیسې جوړېږي چې په هغې باندې 52 تولې چاندي یو نصاب نه ګڼ بېږي. یو کس تپوس کړی دی چې شیعه که چېرې مونږ ته د خوراک دعوت راکړي، نو خوړی شو که نه؟ او شیعه باندې دعوت خورولی شو که نه؟ داسې خلکو سره محبت او دوستی ساتل نه وي پکار، او خصوصا د دې خلکو پته نه لګي چې خوراک یې څنګه دی، اجتناب دی پکار. یو کس وایي که چېرې قاري صاحب په تراو کې قرآن پاک دومره تیز وایي چې اورېدونکی پوهېږي نه چې دی څه وایي، نو څه کول پکار دی؟ نو داسې قاري صاحب پسې ختم کول نه دي پکار چې هغه خلک نه پوهېږي په هغې باندې. د دې نه لنډې تراویح علماو لیکلي دي، مفتیان وایي چې هغه ټیک دي، ښې دي د دې ختم په مقابله کې. ختم داسې پکار دی چې صحیح تلفظ سره ویلی کېږي. یو کس وایي چې مونږ 2 کاله مخکې یو پلاټ اغشتی و، نو د هغې زکات به څنګه ورکوو؟ که چېرې دا پلاټ تا د کور جوړولو لپاره اغشتی دی، نو په دې پلاټ باندې زکات نشته. او که دا پلاټ دی په دې خیال اغشتی دی، د اغشتو په وخت کې دی دا سوچ چې زه به دا خرڅوم چې ګټه راته وکړي، نو په دې باندې زکات شته. او زکات به په دې طریقه ورکوي چې مثلا نن یې ته زکات ادا کوې، نو نن به د هغې پلاټ پوښتنه وکړي چې دا پلاټ به په څو ځي، څوک به په څومره اخلي، چې په څومره باندې هغه خلک اخلي، هغه عمره پیسې د هغې قیمت وګرځوه، زکات یې وباسه. یو طالب وایي چې زه طالب یم، ما ته یو کس د کتابونو لپاره پیسې راکړي، آیا په دې کتابونو باندې زه المارۍ اخیستی شم؟ ما سره کتابونه شته دی خو المارۍ نشته. نه، په دې باندې به کتابونه اخلي چې کتابونه لپاره یې درکړي. او که د زکات پیسې دي، نو بیا چې په څه کې استعمالوي، ستا خوښه ده چې زه مستحق استعمالولی شم.